المجلد الثاني من ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما یرجى من البرکة فی البکور. دی باب کې ټول نوال دی جلد کې ټول نوال باب دی متعلق شدا قائم ده سبکور وقتی ټیم کې سبیدان سحر ټیم کې برکت یا خشوا ده. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دا اللهم بارک لامتی. پیغمبر سمدا دعا ډیره کوله. دې کې قال صف مانشو دعا په مانشوها اللهم بارک لامتی فی بکورها. قال وكان اذا بعث سریه او جيشا بعثهم في اول النهار. کله به جهاد ته سریه یا لخکر بستولو کنه د ورځې په شروع کې بستولو. قال وكان صخر رجلا تاجرا. د صخر سیف صخر غامیدی دا یو تاجر سړاو. یو غامیدی سړای ده کنه هغه قرات وغیرہ کې اختلاف کې هغه ځون ته خبره ده. ادین نه راوته دې طرف ته چوک منسوب نه کې سی ابن ماجه کې خو غامیدی لفظ راغله ده. فکان یبعث تجارت فی اول النهار. دی په اول ورځ کې تجارت کولو او د ورځې په شروع کې بچ کول تجارت ول شایب استولو. هغه دی وجنه فاثر وکثر ماله. ډیر مالدار شو مال زیات شولو. وبه قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. دي يوم الخميس لفظ رغل الجمعرات كنا. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. باب بیع المسرات. دا باب د دی بیان کې دی چپټر کې د مسرات ولا مسله خای. دا هم وا اهم مسله ده. سور یسر باب تفعیل اسم مفعول ده. سور یسر تسریه و مسرات سمنه دی وشي ودرول. تحفیل من په اوخ کې شو دی بندول. په غلیانځ کې تسریه من په وزي غړي میږي کې لکه څنګه خلکی کنه سوریت الماء فی الحوض. تالاب کې موبره بند کړلې نه. تسریه سمانه د حبس اللبن فی الضرع لیغتر به المشتری. په غلانځ کې شودیدی د پر سړی را بند کې چې مشتری ور باندې دھوکا اخري نه. دا شدد ناجایز کار ده. د دې حدیث څه مطلب دا څه تسریه وی که تحویل وی دا ناجایز دی. مثال سړی شو دی غلانځ کې باندې کې دومره ټیمه پرې څه غلانځ او نه ډاکه شي هغې ورځې سړی ور باندې دوکا شي سیاره دا خو دوی جامه یا دوی پیالې شودي کې خو څو ورځ ته یې بوځي یوه پیاله شودي هم نه کوي. که به یې سړی دا شی ته کور وکړي او ورځ ته مشتري ته پته ولګي څه دي خو تسریې والا کار کړی نو مشتری ته په دوه خبرو کې د یوې خبرې اختیار شته. یعنی دوی خبرې د کومه اور کې اپناو کوي یا خود همدا شی کې سمدا ابدار شاید ځون سره وساتي یا د ابدار شی کوم جانور د کنه د واپس کې سیر د خو عمر شودي نه کوي څومره څه په والی ورځې بنی کړی وي خودی سره سره یو سوع کجوري وته هم واپس کوي یوګه دا به بایې تیر کوي. صحیح ده. اوس د دومره مدت کې دی کومې شودې څکلې دي ونه کړي دي بس دی په بدالې کې به دا یو سوع ورکوي. صحیح ده.
دا مذهب دی چا د امام شافعي رحم الله، امام احمد بن حنبل، امام مالک او د امام یوسف رحمت الله علیه جمهور حضرت دی تیل شي. ائمه ثلاثه الغیر و تیل شي. ائمتنا الثلاثه یمون ولا کنه څه خيار شرط نه بغیر دا حق حاصل لسیا خو بیا پس کی او شرع سره دین شي کی یوسوا کجوري هم ورکی زکه تسریه عیب ده او عیب ملمدل په صورت کې مشتری ته اختیار وي سیا خود مبيعا واپس کیا ځان سره دی اوساتی. امام ابو حنیفه امام محمد دی ته طرفان ویل شي. قالت طرفان طرفین یی جانور به بای تا څکل سړی ور واپس کی ندی کی کجوري مجورو هیڅ شي ضرورت نشتا او که ور واپس کو دا کجوري مبدی دی وجنه نه څه د زمان دا یا توان دا بلکې دی ته صرف ویل شي اقالا ده. مشتری بنی څه جبر نشته او مشتری په بای بنی هم جبر نشي کول. جمهور حضرات دی اندی حدیث نے استدلال کړل لکه دی باب کې راغله ده کنه او جمهور حضرات طرف نه کوم علما دی او ائمه دی احناف خلاف هم خبري کړي دي. مثال ائمه احناف څنګه قیاس اخسته ده او نصف ریح ده. خبر اصل کې د سید احناف حضرات په قواعد کلیه باندې عمل کوي او کوم جزئیات یا کی تعویل کې. اصل کې قران کریم کې ارشاد د فمانی اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اسکله تاسو باندې یو کس تجاوز وکي دا سور باندې هم هغومره تجاوز کولای شي هغه نه زیات نشي کولای. همدا چې قران کریم کې ارشاد د بل ځای کې فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. څومره تاسو سزا ملو کړی شي وي کنه معاقبات سره چا کړی وي هغومره سزا ورکول شي نه زیاتی نشي ورکول. قران کریم کې هم دا ارشاد د جزاء السیئه سیئه بمثلها مثل بمثل کول شي زیاتی نشي ورکول. نه کدی اعتبار سره وګوري کنه نبی خو ضروري دا د کوم توان ورکول شي د نقصان په صورت کې هغه کې د مثل او مساوات وي کنه او دا مثل چاهي سوري وي او که معنوي وي نو سړي ته پکار ده چې هغه شی ته دی ورکي. خو د دغې مسرات په مسالې کې څه کله سړی جانور واپس کوي او کومې شودي دي نه دي ونه څکلي دي هغه په بدلې کې دا یو سوع واپس کوي. خو دغه سوع ګوره که نه خو مثل سوري ده شدو سره برابر یا شکل کې او نه مثل معنوي ده ځکه شودې چې دي ذوات الامثال دي ذوات الامثال کې مثل ورکوي که نه نو بیا په کار د څه د کجورو په ځای باندې د شودې ورکړی شي که نه که بیا سړی کجوري ورکوي نه بیا خو ته په کار ده څه شی وکړي هغه قیمت برابر خو دې وي که نه دلته یې څه نه ایو سوا به ورکوي اوس د یو سوا دي هغه برابر دي که نه دي برابر کیدای شي دې زیاتې شودې څکلي دي اوس هغه نه زیاتې یا بې کمې څکلي دي اوس هغه نه کمې دي نه د ششو د بیوعو کوم اصول دي د هغه خلاف خبره شوله ځکه څه نه مثل سوري جوړېږي نه مثل معنوي جوړېږي. بیا احناف حضرات اخر د دې حدیث څه جواب کوي چې کوم د حضرت جمهور ځان ته مستدل ګرځوله ده نو یو جواب خدا د اصل کې څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې صلح یو صورت ښودله ده څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم ځای کې دوکا وشي که نه نه د دوکې ولا عمل ادرولې دپاره پیغمبر علیه السلام د حکمت تحت دا فیصله کړې ده څه همدا شی ته وکړی شي. صحیح ده ځکه دې کې څه حکم یې کړی ده چې یو سواب ورسره هم واپس کوي. دویم جواب دا هم کیدلی شي چې دا حکم دیانت په طور باندې د قضا په طور باندې ځکه قضاوت کې خو خبره بل شان دی که نه او دا چې ده صرف د دیانت خبره ده د اخلاق حسنات قبیل نه ده. یا به دا شوی چې د مسرات مسالې لکم حکم ده دا د ربا نه مخکې حکم ده کله ربا حرامه شوه نو بیا څه شول مسرات هم حرام شولو. یا علما حضرات احناف فرمایي چې دا حدیث د اصول او اصول او قواعد خلاف ته کنه قواعد کلیه د دې وجه نه متروک الظاهر د ظاهري معنا ورکې مونږ نه کوو
ندی دی واجب نشه خبره دی تراغله اوس دلته کې متعلق حدیث راوړي کنه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مسراتا فهو بالخيار 3 أيام درې ورځې پورې ورته اختیار ده. فإن رد معها صاع من تمر لا سمرا يعني الحنطة. نو که چیرې سړی واپس کول غواړي درې ورځې پورې به دې ته دا اختیار شته چې درې ورځې کې دنه دنه د کجوري یو سواه ورته واپس کړي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي الشوارب عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الزحاء عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ددكادا ولا تحل الخلابة لمسلم مسلمان سره ته خلابه دوکا فراډ جایز نه ده.